مریم نواز خپل پلار ته کلیام پیغور کړی دی خو د جناب کنگ عمران خان صاحب دغه درانه الفاظ چې یہ زیادہ پڑھے لکھ کے نہیں ہے اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کې کمنټ کې موږ سره خپل رائے لازمی شریک کړئ. دا خبره هم کیږي ملګرو چې د طاقتور حلقو په تندي باندې د مایوسۍ کومه خوله ده نو هغه واضح په نظر باندې راځي. جناب عمران خان صاحب د ماتولو دپاره دوی هر یو کوشش وکړو خو هغه ناکامه شو او د نون لیگ چې کوم حمایت دی نو عوام مني نه چې د نون لیگ حمایت وکړي او د هغې په حق کې راوځي نو دا ویلی کېږي چې عمران خان صاحب سره رابطې چې کومې دي هغه ډېرې زیاتې تیزې شوې. څنګه چې تاسو وکتل عمران خان صاحب سره دا خلک په خپو کې ورته ورغښتل. الحمدلله واحد عمران خان صاحب دی چې هغه خپله منماني پرې کوي او انشاءالله العزیز چې خپله خبره به پرې د خیره سره ځای کوي. بل طرف د ملګرو یو صحافي ویلی دی چې یاره د داسې انتخابي نشان نه څه پیدا چې هغه شعر وي خو روزانه هغه ته د خر غوندې چې کوم الفاظ دي خلک ورته هغه استعمالوي نو داسې د شعر انتخابي نشان نه پیدا څه شوه. بل طرف ته دا هم ویلی شوي چې نواز شریف په یو صورت کې ګټلی شي چې هغه په باري اکثریت باندې وګټي. هغه څه چې جناب عمران خان صاحب هغه له ټکټ ورکړي ګینې دا وایي والی شوی کالتوس دی دا په یو صورت کې هم نه ډزیږي. بل طرف ته ملګرو دا هم ویلی کېږي چې د مسلم لیگ نون چې کوم سینیر رهنما دی سابق وزیر اعلی گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباس چې کوم ګروپ دی نو دا ویلی کېږي چې NS17 نه د PTI چې کوم امیدوار دی علي خان جدون نو د هغه د حمایت اعلان یې کړی دی. خو تاسو څه وایئ ملګرو چې آیا د هغوی سره د هغوی یووالی پکار دی که نه دا را سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. بل طرف ته ملګرو د NA85 سرګودا نه دا ویلی کېږي چې یاره دغه کوم الیکشن دی نو هغه ملتوي شو. وجه څه ده چې د هغې کوم امیدوارو صادق علي نو هغه وفات شوی دی نو د هغې د وجې د NA85 سرګودا چې کومه حلقه ده نو د هغې نه الیکشن څه کو هغې ملتوي کو. مریم نواز خپل پلار ته ملګرو پیغور کړی دا زه نه وایم دا جناب کنگ عمران ریاض صاحب دا خبره کوي. مریم نواز په یو جلسه کې دا خبره کړې ده چې یاره وایي شعر هغه وي چې هغه په میدان کې موجود وي او هغه تښتي نه ازمری هغه وي. نو په دې باندې ورله عمران ریاض صاحب ډېر ښکلی جواب ورکړی دی چې یاره الله جل شانه دې داسې اولاد نه مؤمن مسلمان وساتي چې هغه خپل پلار والد محترم له څه کوي پیغور ورکوي. نو واضح اوس د دوی ګوره څنګه عمران خان صاحب وایي چې یاره یہ زیادہ پڑھے لکھ کے نہیں ہے اور نہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوی په هغه خبره وایي هغه عاشق چې په جذباتو کې راشي نو خپلې معشوقې ته ټول جهان لوګې کي وایي ته به وایې که دا د پلار دی. وروسته چې کله دوی بیا په خپل تقریرونو په دې خبرو باندې سوچ کوي چې دا موږ څه ویلي دي لکه دلته د دې دومره داسې کار نه کوي چې زما دا پلار چرته په میدان باندې ایثار شوی نه دی. همیشه چې کله په تکلیف راغلی بس لندن ته تښتېدلی دی په خپله باندې هم اکثر وتښتي سره د بچو بچې په لندن کې دي. خو د دوی داسې کار نه کوي بس الفاظ دې مخې ته راوړي دا سوچ نه کوي چې که په میدان کې د اوسه پورې مقابلې ته ولاړ دی نو هغه څوک دی هغه دا سړی دی کنگ عمران خان صاحب دی. خو افسوس مقام دا تاسو ته مه وایي چې بس دوی سوچ په ځای باندې نه دی سوچ نه کوي چې زما پلار څونه وخت په لندن کې تیر کو په کومه طریقه باندې ستا پلار مقابلې ته ولاړلی هغه خو اوس هم غریب بهر نشي راوتلی. نو عمران ریاض صاحب منم د ډېر ښکلی جواب دی وله ورکړی دی. بل طرف ته ملګرو څنګه چې تاسو کتلی شئ د پاکستان چې کوم سیاست دی نو هغه ډېر عجیبه دی. پرون هم د PDM یو کس سره موږ هسې ګپ لګوو نو هغه ویل چې یاره مشکله ده که عمران خان صاحب راشي ځکه چې دلته اوس د پاکستان بچي ته پته لګېدلې ده چې دا راوستل او دا په کرسۍ باندې کېنول دا د چا کار دی. نو که تاسو وګورئ ملګرو د PTI سره چې څومره هم کارنامې وشوې د صحافیانو یا چې کوم د PDM پارټۍ والا کسان دي نو هغې ټولو د دې خبرو مخکې انکشاف کړی دی چې د PTI سره به دا چل کېږي د PTI سره به دا چل کېږي. جناب کنگ عمران خان صاحب هم د دې خبرو انکشاف کړی خو د افسوس مقام دا دی چې پاکستان سیاست دې ځای ته راورسېدو چې مخکې نه دا هر څه پلین شوي دي. نو د سیر کې تاسو دا لوټه ښکاري دې لوټې دا خبره کړې ده چې یاره د PTI پارټۍ چې کوم آزاد امیدوار دي که هغوی هم ګټي
نو څه به کوي؟ اتحاد به کوي او بیا د هغې خلکو خوښه ده د طاقتور خلکو چې دغه کسان د کومې پارټۍ سره ورسره کوي. نو دا د افسوس مقام دی دې خلکو دا مخنیوی نه کېږي. دا خلک رانیولی کېږي نه چې ته څنګه عوامو ته دا خبره کې د مخکې نه چېرې که د پي ټي آی د پارټۍ کسان پاس هم شو نو هغوی به بیا هغه خلک چې کوم طاقتور دي هغوی به د نورو پارټو سره ورسره کوي په زور باندې. نو څنګه چې دا کسان لګیا دي چې په قرآن مجید باندې حلف اخلي نو د پي ټي آی څومره چې هم ایم این اے ایم پي اے دي هغوی له پکار دي چې په قرآن مجید باندې حلف واخلي. ځکه د قرآن مجید نه بل درون چې کوم کتاب دی هغه نشته دی چې یو سړی د قرآن مجید باندې لازم کړي د هغې باوجود هم بیا د بل چا سره اتحاد کوي نو بیا د سره مسلمان نه دی. نو ته بېګا دغه انکشاف کړی دی د استحکام پارټۍ ته دا وړی دی تاسو ته پته ده. بل طرف د ملګرو جناب کنگ شیر افضل مروت صاحب اول خو ستا جرت ته زمونږ سلام دی ستا همت ته زمونږ سلام دی. دا ته چې کوم کردار ادا کې دا د پي ټي آی د پارټۍ دپاره هېڅ چا هم نه شو ادا کولی. ته چې کوم کردار ادا کې نو واحد یو تی په پارټۍ کې چې د پي ډي ایم په خلکو دې ناوخته کړی دی. واحد تی د پښتون پلار نه پیدا چې تا هغه خلکو ته هم په سترګو کې سترګې ورکړې چې زه به یې کوم او تاسو ما منې کوئ. نو جناب کنگ شیر افضل مروت صاحب چې کومه جلسه کړې ده په کوهاټ لکي مروت په دغه سیډونو باندې نو مونږ دغه پښتنو ته هم سلامي کوو. جناب کنگ شیر افضل مروت صاحب دا خبره کړې ده فایز عیسی ته چې فایز عیسی صاحب دا وګوره دا زما درتي ده دا زما علاقه ده زما کلی دی او د چا جرت هم نشته چې ما د دې ځای نه منې کي یا ما کنونشن ته پرېنږدي. بل طرف د ملګرو د افسوس مقام دا دی چې کومې لوټې دي د دوی په خپل چې کوم د دوی انجام دی په هغې دوی سوچ نه دی کړی صرف پیسې اسره کړی. نور عالم خان تاسو بیا ډېر ښه پېژنئ دا د هغه کنونشن دی په شمار یو څو کسان ناست دي په هغه یو څو کسانو کې د نیمې نه زیات چې کوم دي هغه د پي ټي آی ورکران دي لکه تقریر کوي هسې سوچ نه کوي. دا دوی وایي موږ سیاست کوو دوی وایي موږ د دې ملک او د دې قوم خدمت کوو. د ملک او د قوم خدمت ته په کومه طریقه باندې کې اوس دا نوې بیانیې شروع کړي دي نو لیګ والا و پیپل پارټۍ والا بلاول بټو زرداري دا خبره کوي چې یاره 15,000 دي که 1500 دي که 50 یونټ دي دا څونه دي دا به موږ پرې ورکوو غریب عوامو له. خو دا سوچ نه کوي چې په دې 1400 میاشتو کې دا بجلي موږ کوم ځای ته ورسوله. د چې با چکرې وښلې که نه د پاکستان په تاریخ کې په پیله ځل په 1400 میاشتو کې دا وزیر خارجه و که څه بلا وه چې ده کومې دورې کړي دا د پاکستان په تاریخ کې په 15 کالو کې چا نه دي کړي. په هغه ټایم کې ورته نه و یاد چې موږ به بیا یو ځلې سټیج ته خېږو عوامو ته به مخامخ کېږو. نو هغه چې کومه ده یو بل باندې ګلاباري تاسو سره ما په یو بله ویډیو کې هم شریک کړي چې مطیع الله جان غالبا هغه د دې خبرې انکشاف کړی و صحافي نوم یې زما نه هېر شو بخښنه غواړم. نو هغه دا انکشاف کړی چې ګوره دا خلک وپېژنې دا یو دي دوی چرته هم د پاکستان د مفاد دپاره نه دي. شهباز شریف او بلاول بټو په دې وخت کې به دوی په یو بل باندې چې کوم ډزې دي هغه به کوي خو تاسو به دوکه کېږئ نه. یو طرف د بلاول بټو زرداري په نون لیګ باندې ډزې کوي بل طرف ته ورته نون لیګ څه جواب ورکوي. بلاول بټو زرداري ته چې ستا خپل پلار ستا په باره کې و چې دا لا ماشوم دی د ده په خبرو پسې مه ځئ نو یو بل باندې دغه شیلینګ کوي. نو نور عالم خان دا حالات دي. حمید میر د جناب کنگ عمران خان صاحب دپاره چې د هغه دشمنان دي دا خلک د جیو نیوز تاسو ته پته ده چېرته به د عمران خان صاحب د صفت الفاظ تاسو په دغه نیوز باندې وانه اورئ د هغې باوجود هم دشمنان د هغه په صفت باندې مجبوره شو. نو حمید میر دا خبره کوي چې څومره زه عمران خان پیژنم نو هغه به چېرته هم ډیل ونه کړي او نه به خوږ وطن پاکستان پرېږدي. دا خو چې د چا دا ځای کار کوي دا ځای نو هغه د په خپله فیصله وکړي چې عمران خان صاحب ته ضرورت څه چې په پاکستان کې شوکت خانم جوړو. زه درته خپله خبره کوم ما د یو ډاکټر نه علاج کوو په نارت ویسټ کې و نارت ویسټ نه بیا الارج ته راغله عمران خان صاحب په دور حکومت کې هغه ډاکټره اوس نشته هغې ځان له په اسټرالیا کې دی که په چېرته په بهر ملک کې هسپتال جوړ کړو هلته لاړه. څومره هم چې د پاکستان دغه شان خلک دي نو هغوی کوشش کوي چې کله دلته کامیاب شي په بهر ملکونو کې ځان سیټ اپ کړي ځکه دلته د پاکستان د حالات دي. واحد پاکستان دی واحد عمران خان دی چې هغه څه چلو کو هغه خپل ارڅ راوړو په پاکستان کې ولګول. نو حمید میر دا خبره کوي چې هغه به چېرته هم ډیلونه کړي او نه به ملک پرېږدي. دا د عمران خان صاحب دپاره ډېر غټ الفاظ دي. عمران خان صاحب واقعي
چې هغه ملک پرېښودو والا انسان نه دی، هغه د ملک دپاره خپله ښځه پرېښوده چې هغې ورته دا ډیلي چې دلته زما سره اوسېږه، پیسې کمې به نه وي، الله د خپل وطن پاکستان ته ځم. دغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هغه مې ستاسو سره شریک کړه. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات. آخر کې وواس پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې او مسلمان دې وي. الله